چې مونږ کوي نو د اصل کې یناجی ربه د خپل رب سره خبرې کوي. مونږ معمولی عبادت نه دی چې سړی وایي نظر عالم بس کده پورته شم خبره ختمه شو. مونږ اصل کې مناجات ته عاجزي دا خبرې اترې دي د یو انسان د خپل رب په مخ کې. دا ډېره لویه مرتبه ده چې الله چاله ورکړي. کوم خلک چې مونږ نه کوي هغه د دې څیز نه محرومه دي. غریبانان هغوی د دې خوند نه دی حاصل کړی زده کړی. نو دې وجې نه کوم سړی چې مونځ کوي چونکې دی رب سره مناجات کوي، د رب ذات خو ډېر لوی دی، نو په کار دا وي چې انسان کومه جامه کې ولاړي چې هغه جامه ښکلي څخه جامې دې نه وي او بدبودار دې هم نه وي، خوشبو دې لګولي ښکلې شکل کې دی د خپل رب مخ کې ودرېږي. ځکه چې مونږ د یو انسان خوا له ځینو کوشش مو دا وي چې زه د هغه نظر کې ښه راشم، لیکن د الله په باره کې زموږ دا تصور نه وي. د کار جامو کې خلک مونځ کوي، د کار جامو کې مونځ نه کوي خلک، هغه وباسه بدلې پاکې وي. لیکن کومه جامه کې چې یو سړی د انسانانو مجلس کې حاضر نشي کولی نو په هغې جامه کې دی د خالق دربار ته هم نه ځي. دا ضابطه ده. د مناجات دپاره څه بنیادي خبرې دي. تاسو مسجد ته راشئ، موږ بار بار وایو د حدیث کې د هغې ذکر دی. جماعت کې خواره واره مه کښېنئ راکښېنئ، بلکې کوشش دا کوئ چې دیوال خوا ته راورسئ. د دیوال او ستا په منځ کې دی دومره فاصله وي چې ته په هغې کې مونځ کوې، ډډې دپاره نه، د ډډې دپاره نه بلکې د مونځ کولو دپاره. دا دیوال به ستا لپاره یو ستره شي، پرده به شي. دا د مونځګزار حق دی، ستره د مونځګزار حق دی. کوم ځای چې ته ودرېدې نو دا حق دی. خو دا له هغې چې ته سترې خوا کې ولاړې. ستره معنې هغه څیز چې تا پټوي. پټول دا مطلب نه چې په تا څادر واچوي، نه چې ستا حدبندي وکړي. لکه ستاسو دا لومړنی صف دا دیوال ته نږدې دی، د بار هم لومړنی صف دیوال ته نږدې دی. د دې ټولو کوششونو باوجود خلک د دې خیال نه ساتي چې راځي نو څوک باغ دی ناستي، څوک باغ دی ناستي، څوک نور ته ناستي. جومات کې دا څیزونه پرېږدی. د جومات خپل ادب دی، د هغې مطابق جومات کې کښېنئ. ډېر خلک یې مونږ چې راشو نو هغه دغې برنډه کې ناست دی، خوا نور ته یې مخ کړي او داسې ناست دي لکه خلک چې مړه ځان لبوي. صحیح طریقه نه ده. جومات خو د عبادت دپاره دی، د ګرمېدو ځای دا نه دی چې سړی راځي نو ګرمېږي وبږي. زیات نه زیات 15 یا 20 منټه په جومات کې زموږ نو په کار دا چې هغه د سنت مطابق سړی تېر کړي. چې راشي نو دیوال خوا کې دې ودرېږي. دیوال خوا نه وي بالفرض نو بیا چېرته داسې ځای کې دې ودرېږي چې هلته د خلکو تګ راتګ نه کېږي، خلک په هغې نه ځي راځي. لکه موږ بعضو دی ورته مخامخ ولته ولاړ دا خو لار ده. صحن په میز کې ولاړ دا خو لار ده. هغې برنډه کې میز کې ولاړ دا خو لار ده. په لار کې مه ودرېږه، یو سایډ ته ودرېږه. واړه په دې پوهېول پکار دي او لوی هم په دې پوهېول پکار دي. سنت دا و چې کله به رسول الله وسلم صحرا کې مونځ کو نو بیا به یې مخې ته څه چخچې ودرو، ته ستره وایي. هغه چې د سنګلې برابر دنګي او د کچې ګوتې په شان ته نری به و، دې ته به ستره وی، هغې ته به نږدې ودرېدو. مونږ چې بار ودرېږو نو د ستنې ته ودرېږو. دغه ستن د امام دپاره ستره ده. خو دا تفصیلات مونږ مخکې کړي دي چې کله ته ودرېږې سترې خوا کې نه به داسې نه ودرېږې چې هغې ته رستا تندی مخامخ. په دې وجه چې دې کې دا امکان راځي چې دا سړی دې څیز ته سجده لګوي که الله ته لګوي. نو که تاسو بورجې مورجې ته ودرېږئ که نه نو بلکل د هغې سنټر ته مه ودرېږه. هغه بورجې دی ستا د ښی سترګې یا د ګس سترګې مخامخ راځي. دې ته تشابه وایي.
دا مشرکانو سره یو شانواله راځي په دې زمونږ دومره خالص دین د پاک لیکن څوک ګوریم نه پوهي په ځان نه شرک ناقابل برداشت په مونځ کې هم دا نه پرېږدي نو سترای ته چې بنده ودرېږي نو بالکل د هغې ذات ته به نه ودرېږي چې ګنې پوزه او تنده یې د هغې مخې ته لګوي نه د هغې نه به یو طرف ته بار موږ مصله سمه کړو نو امي سړی راشي نو هغه بیا خواږي ستاسو استاذ پوهېږي که نه بس دغه پرېږده دغه په شان کار کوه که نه د دې خیال لایي چې دا ګنې دې ته مخامخ کول غواړي مونږ نظر لګي د الله په فضل پوهېږو په دې څیزونو دا نه دي که پکار کم دی چې مونږ یخې دی بس هغه ټیک ځای دی هغې نه خوا دې خوا مه کوه اوس ته سترې خوا کې ولاړې دیوال خوا کې ولاړې دا دیوال دی دغه ستره ځای شته یا بالفرض تا مخې ته ستره لګولې او یو سړی دی په میز کې تېرېږي ستا او د سترې په میز کې تېرېږي دا ګناه دی اوس ستره چې نه وي نو بیا خو مسله بدله ده لکه سړی دغه ځای ولاړ دی دا کوم ځای چې شعیب دی ناست دی نو دلته ستره نشته یو سړی دې ځای کې تېرېږي نه دي پکار چې تېر شي خو غلطي هغه کړې ده دی دغلته ولې ودرېده د منځګزار مخکې تېرېدل ګناه دي بېشک خو چې کله هغه ستره لګولي دله یا پکار چې دیوال خوا کې نږدې ودرېږي یا داسې طرف ته ودرېږي چې هلته کې د خلکو د تلو راتلو لار نه وي نو که بالفرض یو سړي ستره لګولې ده یا دیوال خوا کې ولاړ دی او د هغې باوجود هم یو سړی ځي راځي نو دی حدیث کې د هغې ذکر دی هغه هم چې وایو یو سړی د جومات په منځ کې ولاړ د صحن کې د حق نشته ده حق به د هغه چایي چې هغه د سترې خیال ساتلی د خبرو دا مطلب نه چې چا نه ستره لګوي تر هغه مخکې ګرځه راګرځه خو ګناه دی خو حق د هغه نشته حق یې د جنګ نشته د یو سړي حد څومره دی چې مونځ کوي یو بني آدم د هغه حد به څومره وي چې کم ځای کې به مونږ د هغه خوا کې نه ګرځو راګرو هغه د یو لاس برابر دی نو لاس صف شه که لکه تاسو چې دغلته ولاړې د پوړ په څوکه باندې خو چې تاسو لاس داسې کښېنه هلته سجدې ځای راځي که نه راځي دکه امره حق دی د انسان که سړي ته مجبوري بالفرض نو دی د یو صف نه اخوا لړ شي نو بیا ټیک ده خو د صف کې دننه دی نشي تللی خوی دا پیدا کوي بعضې کشران هم مونږ وینو بعضې مشران هم وینو چې کله مونځ وکړي نو دې ته نه ګوري چې شاته څو کسان مونځ کوي دی به زر پاسي نه په دې منځ باندې ورمنډه کړي دا غلطه کار دی کښېنه انتظار وکړه او که خامخا ځې نو بیا دې مخکني صف مخکې لړ شه او بیا ځان ته لار تلاش کړه چې پای کې لړ شه نو دغلته کسان به ولاړ دی به چې کوم دی نو روان یې هغه غریبان به ورته په مونځ کې داسې داسې کېږي چې در الله ورکم صاحب الله دا ګناه دی دې باب کې دوا حدیث ذکر کوي لومړی حدیث نن وایو انشاءالله ابو سعید خدری فرمائی قال ابو صالح السمان ابو صالح سمان زکوان نومې دی هغه ویلي ما ابو سعید خدری رضی الله تعالی عنه لیدلی فی یوم جمعة د جمعې په ورځ یصلی الی شیء یستره مونځ یې کو یو څیز ته دی پټ کړو یعنې سترې ته ولاړو دیوال خوا ته ولاړو دیوال خوا ته ولاړ دی مونځ کوي دې کې یو سړی راغی فاراد شاب من بني ابي معيط ابو معيط د هغه چې کوم نسل دی ولید بن عقبه بن ابي معيط رضی الله عنه نور خلک خاندان دی خلک یې پېژني مونږ یې نه پېژنو خو د هغې خاندان سره متعلق یو سړی و شاب ځوانو بعضې خلک ویلي چې دا ولید بن عقبه بن ابي معيط و چې د ابو سعید خدري مخکې ورتېرېدو خو دا روایت غلط دی حدیث کې د سړي نوم نشته د هغې وجه دا را چې ولید بن عقبه بن ابي معيط د حدیث کې چې کوم ذکر کېږي نو دا د مروان د زمانې دی مروان د سیدنا معاویه په دور خلافت کې د مدینې منورې امیر و او دا خبر د هغې زمانې ده
सैयदना उस्मान ज़ुन्नूरैन रज़ी अल्लाह अन्हु چې کله شهید شو نو ولید بن عقبہ بن ابی معیط بیا دې ځای نه تللی دی جزیره ورته وي هغې ته تللی دی او د سیدنا معاویه په دور خلافت کې هغه مړ شوی دی په دې منځ کې هغه مدینې منورې ته نه دی راغلی لہذا که بعض محدثینو لکه ابو نعیم وغیرہ لیکلی دی چې دا ولید بن عقبہ بن ابی معیط دی غلط لیکلی درست دانه دا پتہ نه لګي څوک بس او بل لا چې ولید بن عقبہ بن ابی معیط رضی الله عنه صحابي دی ټیپر مولی نه دی صحابیت ډېر لویه مرتبه ده د خیال بساتل پکاري صحابه کرام په باره کې بک بک کول ګناه دی کوم سترګو چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم ملاقات کړی دی نو د هغې خلکو په باره کې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي الله الله فی اصحابي زما د مرګرو په باره کې د الله نه ویریږي هغه زما او ستا غوندې انسانان نه دي د هغې په څه کار به ته اعتراض نه کوې په ارام کښېنه لا تتخذوهم من بعدي غرضا زما نه وروسته به هغې هدف د تنقید نه جوړوئ دا ولید بن عقبہ بن معیط نه دی رضی الله تعالی عنہ بل څوک دی څوک شاب دی کومه زمانه کې چې مروان د مدینې منورې حاکم دی د سیدنا معاویه طرف نه نو په هغې زمانه کې ولید بن عقبہ بن ابی معیط د شپېتم کال کې روانو تقریبا او حدیث کې دلته څه وایي شاب من بني ابي معیط څوک ځوان و نو دا خلک دشمنی کوي بنو امیه سره هر شی هغې کې ور ټومبي دا غریب یې په دې بدنام کړی دا هغه نه دی څوک ځوان و د ابي معیط نو هغه راغی ان یجتازا بین یدیه چې د په میاس کې ورتیر شي د سوترې او د په میاس کې په مخ کې ورتیر شي یا د منځګزار مخ کې ورتیر شي د سیدنا ابو سعید خدری فدفع ابو سعید فی صدره نو ابو سعید هغه دیکه ورکړه د هغه په سینه کې دیکه یې ورله ورکړه همره ده دا حق دی د مصلي چې کله هغه ستره لګولي نو ته هغه سړی په لاس باندې کولی شي حدیثو کې دا راځي چې اول هغه ته لاس داسې لاس داسې که دا مطلب په دې بنیاد خو تا ټول سټاپرې جوړې کړې دي سټاپرې ماپرې چې کومې جوړېږي دا ټول زموږ د دین نه اخیستلی شوي څیزونه دي سړي سره شی او سټاپ داسې کې درته ودرېږي دا بنیادي نقطه خلقو د اسلام نه اخیستې ده چې یو سړی غفلت کې روان دی او ته مونځ ګزارې مونځ کې او ستا ستره لګېدلې ده تا ده یا دیوال خوا کې ولاړې هغه ته لاس داسې کا چې زه مونځ کوم ودرېږه که بیا هم نه کېږي نو بیا هغه له دې سینه کې دیکړه ورکړه دینې د دې دا مطلب نه چې ویې وهه داسې مونږ چې استادان نه حدیث ویلي هغې ټول دا مطلب بیانوه دې سینه کې یو سوک ورکوله او قاتله الفاظ دي دا هیڅ چا نه دی ویلي زمونږ د عمل کې احادیث سره خلک عجیبه لوبه کوي په خپل سمې حدیثو د حدیث د عالم نه تپوس نه کوي د حدیث د شارح نه تپوس نه کوي قتال خدا مطلب نه چې ویې وهل مونږ هم بلا مو د دا قسمه ترجمې کړې ده د حدیث دپاره خاص خلک دي هغې ته محدثین وایي هغې شرح کوي د احادیثو لکه حافظ عینی دی ابن حجر اسقلانی دی ابن بطال دی کرمانی دی امام نووي دی دا نور خلکو کارونه نه دي دا د دغې خلکو کار دی د طب وضاحت طبیب کوي د قانون وضاحت وکیل کوي زه ورته نه شو کولی او د قرآن وضاحت مفسر کوي او د حدیث وضاحت محدث کوي هر څوک نه شي کولی هر عالم چې د جي عالم دی عالم وایي خو حدیث یې ویلي هم دي ابو سعید هغه له دیکړه ورکړه وروسته یې کو فنظر الشاب هغې له ګیر چاپېر وکتل فلم یجد مساغا الا بین یدیه هغه ته راتلو لار بله معلومه نه شوه دا ته په مخ کې نو څه چلو شو
فدفعه ابو سعید اشد من الاولى نا ابو سعید اغلا دا لومبنه دیکې نه سیوا سخت دیګه ورکړه دویم ځلې دیکا د مخکنه په مقابله کې لګ ډیر ورکړه فنال من ابي سعید نا ابو سعید خدری ته بدر دوی چې مشر سره یو ځان دي شرمول دی وال کې مې کې غلطي خوشاب کړل د ځوان کړل دینه دا معلومه شو چې جمعات کې سو قرآنه کوي غلط کار کوي ناغه منې کول پکار دي زموږ خلک په دې وپړسي بیا جمعات ته نه ځي اوله طریقه جمعات خو ته نه پوهېږې په جمعات په ادب او تا ته چا وایي چې دا کار داسې وکړه او داسې مه کوه هغه شکریا ادا کړه ستا خیر یې ولټو سبا دې خو نه دی ویلي ده دا بعضې مشران خپلو کشرانو ته څه ښیي څوک مشر راته خبره کړي ورته ستا ما کې څه کار ده ستا سره چې زما کار نشته ته دلته څه له اوسېږي غر کې اوسېږه که زما به تا سره کار وي او ستا به ما سره کار دا ذهنیت بدل کړه ځان له چې ما سره چا څه کار دی ولې کار نشته موږ یو معاشره کې اوسېږو ستا د خبرې اثر په ما به راځي او زما د کار اثر به په تا راځي په دې وجه کوم څیز باندې چې زموږ معاشره خرابېږي موږ به ټول په شریکه باندې د هغې د رکاوولو کوښښ کوو وینا به کوو چې بھائی دا شی مه کوه داسې دا نه کنزل دي نه بدرت دي د بني اسرائیلو تباهۍ باعث هم نه و چې ای به یو بل ته دا نه وایي چې دا وکوه دا مه کوه داسې برایې ډېرې شوې نن هم زموږ کلو کې که برایې ډېرېږي د هغې وجه دغه ده چې زه به خپل بچي بچ کړمه نه شي بچ کولی ته بار خپل بچي سره د یو بار نه ګرځي د دې معاشرې بد اثر به دی نه قبلې نو دا د مخکې نه دا طریقه ده او دا زموږ د نبي طریقه ده صلی الله علیه وسلم چې جماعت کې یو سړی نه پوهېږي نو هغه ته احترام ښودل پکار دي دلته خو چونکې د هغه په حق کې لتې والي دي او دویم دا چې د الله په مناجات او د الله او د مخلوق په منځ کې حایل کېږي په دې وجه سختي ده په دې باب کې سختي ورسره وکړه هغه هلک پوه نه شو بدره دې ووایي ثم دخل علی مروان چونکې دا بنو مروان او بنو ابي معيط تقریبا یو شی دی هلته لړ فشکا الیه ما لقی من ابي سعید نو ځوان شکایت وکړه مروان ته چې وګوره ابو سعید خدری رضی الله عنه ما سره داسې وکړو ودخل ابو سعید خلفه علی مروان هغه پسې ابو سعید خدری هم لاړو نو مروان تپوس کوي چې ما لکا ول ابن اخیک یا ابا سعید دیر وار سره دی ولې جنګ وکړو بدرت دی ورته وویل قال سمعت النبي صلی الله علیه وسلم هغه ویل ما د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه اورېدلی دي یقولو فرمایلی اذا صلى احدکم الى شیء یستره من الناس کله چې یو کس په تاسو کې مونځ کوي یو داسې څیز ته چې پټوي هغه د خلقو نه یعنې سترې ته مونځ کوي دیوال خوا کې ولاړ دی فاراد احدنا یو کس دا غواړي ان یجتاز بین یدیه چې ورتیر شي د په مخ کې فلیدفعه دله پکار دي چې هغه دې کړه ورکړي ما په حدیث عمل کړی زما د سره جنګ خو نشته خدای په هغه ځای کې ورتېرېده کوم چې زما حق و او ما ته زما رسول ویلی دی چې ستا مخکې په مونځ کې څوک ځي هغه له دې کړه ورکړه چې دی ستا مخکې نه تېرېږي فین ابا فلیقاتله که دی بالفرض انکار کوي خامخا تېرېږي فلیقاتل بیا یې ورسره جنګ وکړي د قتال دا مطلب نه چې ټوپک دی ورپسې راوالي ودې ولي بعضې تبلیغي حضرات دا وایي او بعضې علما هم دا وایي چې سمې ووایه چې پته یې ولګي نو ستا دا کار خو د هغه نه سیوا ګناه شو قتل و قتال لوی ګناه دی او که نه د چا مخکې تېروتل لوی ګناه دی او وجه دا ښودله چې فینما هو شیطان دا شیطان دی انسان ته ولې شیطان وایي اصل کې د شیطان کار دا دی چې کله سړی اودس کوي که نه نو هلته به شکوک او شبهات اچوي او چې کله سړی مونځ ته ودرېږي نو بیا هم دی خپل رامیتوب کوي
ستا خیالات به بل خوا بوځي. نو دی د هغې خبرو اترو په منځ کې حائل جوړیږي، پرده جوړیږي، کومه چې د خالق او د مخلوق په منځ کې کېږي. انسان چې کم مناجات رب ته کوي نو شیطان پای کې خلل جوړیږي. د دې وجه نه حکم دار چې کله یو سړي ته په زړه کې په مونځ کې وسوسې راغلې، مخکې دا حدیث تاسو ویلی دی، نو دله پکار دی چې د خپل مونځ په هغه ځای ودرېږي، کوم ځای کې چې روان دی د ودرېږي. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ووایه او ګس طرف ته یې چوف کي، داسې د چوف کي چې هغې سره لږ توکاڼي هم لاړ شي، نو بیا دې مونځ شروع کړي. څه مطلب دی؟ د شیطان کار دا دی چې هغه د انسان توجه د مانځه نه اړوي. دا کم سړی چې د مونځګزار مخکې ورتېر شو نو مونځګزار به د نه اثر قبلوي که به نه قبلوي؟ قبلوي به. توجه یې هټاویږي که نه هټاویږي؟ هټاویږي. په دې وجه حکم دا دی چې دی څه شی شو؟ د شیطان دی. په دې باندې مونږ ډېر زور کوو، خو بعضې خلک لا نه پوهېږي تر اوسه پورې. مونږ وایو چې جومات ته سړی راشي نو په چغه چغه د خبرې هم نه کوي، په منډه دې هم نه ځي. هغه دروازې د باتروم چې دی که نه هغې ډزوي نه، دا د مونځګزارو توجه خرابوي. کم سړی چې د مونځګزار توجه خرابوي نو رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه ته شیطان ویلی. یو څو مشران دی هغې هم دا حرکتونه کوي، یو دوه دوکانداران دی هغې خو د بقله راوستم ډزه 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 ډزه، او یو دوه زمونږ دی چم کې دي ځوانان دي لیکن د باوجود په دې شد بود نه دي. اخلاق زده کول دا بنیادي خبره ده. یو سړی چې یو څیز استعمالوي نو هغه دې داسې نه استعمالوي چې سبا له بیا د هغې د استعمال موقع نه جوړېږي. یو سړی چې بیا بیا د لرګي او دروازه سیمټو له رابغوي نو ستا به خیال دا به څومره وخت کوي؟ زر به خرابه شي، ناست وي بیا دغه شان. چټکڼي مټکڼي چې خلک کلاوي یا بندوي نو داسې نه کوي ځناورو په حاجت دومره ډز ورکړي چې سړی به راوړي. په دمو کې که څه دي دروازه سړی لږ غوندې په ګس لاس بنده کړي او په ښي لاس باندې چټکڼی ورولي، او دی دویم لاس نه وړي هلته یې خوا کې ټس ورکړي داسې، نو د دې اواز رسي او دا توجه تقسیموي د مونځګزار. او دا حدیث ته ما ګپ نه لګولی، رسول الله صلی الله علیه وسلم دته چې شیطان وایي نو د هغې وجه ابن بطال دا لیکلی ده. ابن بطال لوی محدث دی چې چونکې دا سړی د شیطان کار کوي، دی د مسلمان او د مونځګزار توجه هټاوي د مانځه نه. د دې وجه نه د انسان ته څه ویلي دي؟ شیطان یې ورته ویلي دي، فانه شیطان. جومات کې چې کله ګرځئ نو هم ډېر په آرام ګرځئ، په راحت ګرځئ. جومات کې چې پیزار وباسئ هلته کې بالفرض بعضې کسان ولاړي هلته نه پاس نه یو غرب ته وباسي، ټیټ شي کار. بلکې داسې کسان هم چې کله پیزار راخلي او د سټینډ کې ږدي که نه نو د هغې اواز دلته اورېدی شي. تا ته څه پته ده چې جومات کې څوک څه کوي؟ ستا خوا کې که یو سړی چغه ووایي ناڅاپه تا ته تکلیف رسي که نه رسي؟ خو دا حرکتونه دا د انسانیت هم خلاف دی، انسانیت نه دی. خاموشۍ سره ژوند تېر کړئ. بس د چا خامخا مستی ته زړه کېږي نو پکار دی چې هغه مازدیګر کې چېرته غر ته لاړ شي، پټي ته لاړ شي، هلته دې وکړي مستی، چغې دې ووایي، منډې وایي، ټوپونه وایي، هلته دې ووایي. انساني معاشره کې خلک د انسانانو غوندې اوسېږي، ځناورو په شان دي نه. د حدیث کې مونږ ته بدي بیان کړه دا هغې سړي چې هغه زمونږه مونځ کې چې کوم دی زمونږه توجه خرابوي. دې وجې نه اصول لري چې کله مونځګزار مونځ کوي که نه او دله پرنجی ورغی او د بعضې کسانو سینه یا د هغه پوزه چې کوم دی دا ډېره مضبوطه یا دومره تیز پرنجی وي که نه چې مونځګزار ویرېږي غریب، خوا کې مونځګزار د هغه نه تنګېږي، په ټوخي باندې هم تنګېږي. د دې وجې نه احادیثو کې دا مسله شته دی چې که یو سړی په جومات کې پرنجی کوي نو دی خپل اواز ښکته کړي، پوزه د څه شی داسې ونیسي لاس چې هغه ډېر شور بار نه ځي. که دله ټوخي ډېر ورځي یا باسی ورځي نو پکار دا دی چې په لاندې شونډه باندې چک لګول شروع کړي
چې هغه ټوخي موخي هغه ختم شي. دا دومره څیزونه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم موږ ته ښیي څه دپاره ښیي؟ په دې د عبادت مزه پیدا شي، بل چا دپاره موږ تکلیف باعث نشو او د بل چا توجه نه هټوي. دلته واده پرنجی چې څنګه یو کنه ویګو په دې کې او په غوږی کې فرق نشته. غویم چې کوم ځای غواړي بس اواز کوي، چې کوم ځای غواړي نه د پیشاب او سوټه کوي. دا هم دغه شی ده. دې حدیثو کې انسانیت ښیي موږ ته، دا انسانیت دی. د بل بنده خیال ساتل پکار دي، او خاص کر چې کله هغه عبادت کوي نو د عبادت په دوران کې د هغه ډېر خیال ساتل پکار دي چې د هغه توجه هغه هټاو نشي د مونځ نه، او مونږ د هغه د مونځ د فساد باعث نشو، او دا مستقل ګناه وي. اقول قولي هذا استغفر الله لكم ولسائر